अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। द कॉस्ट कार्ड او انکم سټیټمنټ یو کانسپټ دی دا تاسو ته خودل غواړم ځکه چې انکم سټیټمنټ کانسپټ موږ د ابزورپشن کاسټینګ مطابق به انکم سټیټمنټ سازو او مارجنل کاسټینګ په اند کې به هم موږ انکم سټیټمنټ سازو. خو دا غي نه پهلا انکم سټیټمنټ څه ته وایي، کاست کارډ څه ته وایي، دوه یو سره ریلیشن سره دا لګی زکو. چې کاست کارډ ولې نه مخکې موږ سو پیری ساز کړی ری 13 چپټر کې او موږ ته پته ده چې کاست کارډ څنګه سازي کو. کاست کارډ څه مطلب دی؟ کاست کارډ یعنی هغه ډاکومنټ په کوم چې موږ د خپل خرچو کیلکولیشن کوو چې په یو پروډکټ یا په یو یونټ جوړول باندې موږ کومه خرچه لګي. نو یو یونټ جوړول باندې زموږ ډایرکټ څومره خرچې لګي دا ټول چې موږ را اډ کوو نو موږ ته پرایم کاست ملاوي شي. بیا چې پروډکشن ډپارټمنټ سره ریلیټډ پاغه باندې کوم ډایرکټ خرچې راځي ان ډایرکټ خرچې راځي یعنی اوور هیډز چې دا ورسره اډ کوو نو د پروډکشن ډپارټمنټ سره ریلیټډ ټوټل کاست موږ ته معلوم شي چې کوم ته موږ پروډکشن کاست وایو. और सर چې موږ د نان پروډکشن اوور هیډز هم اډ کو نو موږ ته زموږ ټوټل کاست معلوم شي چې پاغه یونټ یا پاغه پروډکټ باندې زموږ لګي کوم ته چې دا ټول اډیشن د پس موږ ته معلوم شي زموږ ټوټل کاست. اوس بچي دا د پیریډ په سٹارټ کې موږ سازو او دا اسټیمیټډ ویلیو دي. اوس د دې اسټیمیشن کیږي څنګه؟ دا بچي F2 لیول باندې سلولی MA2 F2 او بیا فردر دا تاسو زده کوئ چې دا به موږ اسټیمیټ کوو څنګه. دا د منیجر کار دی اسټیمیټ کول. اوس دا اسټیمیټ ولې کیږي؟ دا ځکه چې موږ ته پته ولګي چې راتلونکي وخت کې کوم پروډکټ یا یونټ موږ جوړول غواړو په دې به زموږ زیات نه زیات څومره خرچه راځي. نو چې موږ ته پته ولګي چې زموږ به خرچه څومره لګي دا هغه مطابق موږ ځان لا بجټ سازو. نو بیا له تم بچي چې دا بر پیریډ په سٹارټ کې جوړیږي او دا اسټیمیټډ ویلیوز دي د دې په ترو موږ ځان خپل بجټ سازو. دا ټوټل کاست چې موږ ته معلوم شو چې په دې کې لږ پروفټ اډ کو نو موږ تبا سیلینګ پرایس معلوم شي. صحیح شول بچي؟ اوس دا غوړي پیریډ د سٹارټ خبرو شول موږ بجټ ساز کو هغه مطابق پروډکشن شروع شو یونټ جوړ شولې بیا موږ سیلز شروع کړل پیریډ اند شو او ډیر شي سیلز موږ کړی. اوس اټ دی اند اف د پیریډ موږ په لاس باندې یو کو نه موږ سره پروفټ کیو. دا وسنګ معلومو بچي کاست کارډ کې هم په ټوله خرچې پلس کړې بیا موږ سره پروفټ ورایټ کو سیلینګ پرایس هم را معلوم کو. انکم سټیټمنټ کې موږ را معلومو چې موږ په پروفټ یو کو په لاس یو کوم ته چې پی اینڈ ال هم وي یا سټیټمنټ اف پروفټ اینڈ لاس هم وي. هغه د دې ایگزیکټ اپوزیټ دی. څنګه چې څومره سیلز موږ کړی دا چې څومره پیسې راغلي دي دا ریوینیو چې کومه ده ټول کې پهلا به دا ونی کو او د دې نه ورورو چې زموږ څومره خرچې لګیدلي دا هغه ته ماینس کو نو اخر کې کوم څه پیسې پاتې شو موږ وو چې موږ په پروفټ یو او څه پیسې موږ سره پاتې نشولې موږ خپل خرچه ریکور نه کړی شو نو موږ وایو چې موږ په لاس باندې یو بچي. اوس ګوره بچي د سیلز یعنی ریوینیو نه ټول کې پهلا موږ ماینس کو کاست اف سیل. اوس کاست اف سیل اکثر سټوډنټان دی کنفیوژن کې چې کاست اف سیل مطلب د یونټ په خرڅولو باندې سیل کول باندې چې کومه خرچه ده نه بچي د دې په سیل کول چې کومه خرچه ده هغه ته سیلینګ کاست وایي. کاست اف سیل مطلب دا څومره یونټ چې موږ خرڅ کړی دي د دې په جوړولو چې کومه خرچه راغلي ده will be known as cost of sale. اوس د دې اسانتیا لپاره بچي ما دلته دویم نوم هم د دې لیکل دي چې پروډکشن کاست هم متوالی شي. مطلب دا چې څومره یونټ موږ خرڅ کړی ته دې په جوړولو باندې یعنی د دې په پروډکشن کول باندې چې څومره خرچه لګیدلې و هغه خرچه چې موږ ماینس کو نو موږ ته ملاوي شي ګروس پروفټ. بچي دینه مخکې لیبر چپټر کې چې کله موږ پیرول ټاپک وایو نو پاغه کې موږ زده کړو چې ګروس اماونټ څه ته وایي نیټ اماونټ څه ته وایي. هغه اماونټ چې راغی نه سره ډیډکشن کول باقی وي دا هغه ته ګروس اماونټ وایي. کوم چې موږ نو ډیډکشنز نشو کولای هغه ته موږ خپل نیټ اماونټ وایو بچي. اوس دې ته ګروس پروفټ ولې وایي؟ پروفټ خو دی خو ګروس پروفټ دی کمپلیټ پروفټ نه دی. ولې؟ ځکه چې خپل ریوینیوز نه موږ اوسه پورې صرف هغه یونټ باندې لګیدو والا صرف پروډکشن والا خرچه ماینس کړي هغه نن پروډکشن خرچه مو ته لاندې د ماینس کړي. نو دا نن پروډکشن خرچه تمام ادر ایکسپنسز هم ویلې شو فاینانس کې تمام اکثر ادر ایکسپنسز وایو یا نن پروډکشن خرچه ته هم ویلې شي. نو په دغه پروډکټ باندې لګیدو والا پروډکشن خرچه مو ته ماینس کړل او دا موږ ته نن پروډکشن خرچه ماینس کړل. نو اوس چې موږ ته کم amount मिलाओ शो कम नंबर मिलाओ शो that will be known as PBIT यानी profit before interest and tax यानी आगा प्रॉफिट कम बारे जो सपोरे इंटरेस्ट और टैक्स मंगलाने दे जमा करे दीता ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम हुई उस दीता ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली हुई बची एम1 लेवल पर तक कांसेप्ट दर को दीता ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कोई बची फॉर एग्जांपल यो कस दास ने अगर इंटरेस्ट न हो कहीं या पागा टैक्स न राजी तो आगा बस कहीं आगा हम द प्रॉफिट द खपली हिसाब सर
دا اپریټ کوي کنه مخکې په خپل واخې به استعمالي دا غره پر هم دا اپریټینګ پروفټ شو کنه ځکه ته د پی بی آی ټی سره دویم نوم اپریټینګ پروفټ هم وای خو چې کوم قسم باندې انټرست راغلی دی یا هغه څه ټیکس هم ورکړي هغه به څه کوي هغه به د پی بی آی ټی نه انټرست چې به څومره دی هغه هم ماینس کی او د ټیکس اماونټ به هم ماینس کی نو اوس چې موږ ته کوم اماونټ ملاو شو اخره کې دې ته به موږ نیټ پروفټ یو دا نیټ اماونټ ته مطلب د دې نه موږ نو ډیډکشنز نه کوو چې نو نیټ پروفټ باندې به موږ ته پته ولګي نیټ پروفټ یا لاس په اخري اماونټ کې چې موږ په پروفټ باندې یا موږ په لاس باندې بیا راته ما بچي کاست کارت موږ پیریډ په سٹارټ کې سازو دا استیمیټډ ویلیوز دي دا استیمیشن ولې کیږي د لپاره چې موږ ته پته ولګي چې راتلونکي وخت کې موږ کوم یونټ سازو کوم پروډکټ سازو په دې زموږ څومره خرچه راځي دا هغه مطابق موږ ځان له بجټ ساز کو هغه بجټ مطابق چې موږ کله کار شروع کو یونټ پروډوس کول شروع کو او اخر کې بیا سیلز شروع کو موږ نو د پیریډ په اند کې چې څومره سیل شوی دي هغه لپاره معلومول لپاره چې لکه موږ په پروفټ یو کو په لاس کیو نو دا غیر لپاره موږ انکم سټیټمنټ یا کم ته چې موږ پی اینڈ ایل یا سټیټمنټ اف پروفټ اینڈ لاس هم وایو هغه کیلکولیټ کوو موږ د خپل ریونیوز نه یعنی هغه سیلز نه چې څومره پیسې راغلي هغه ته ریونیو وایي د خپل ریونیو نه رو خپل خرچه ماینس کو پہله ته پروډکشن خرچه ماینس کو به ته نون پروډکشن والا خرچه ماینس کو او اخر کې په موږ باندې کوڅه د انټرست یا د ټیکس س اماونټ راځي نو هغه ته ماینس کو نو اخر کې د هر ټول خرچه ماینس کول نه پس هم موږ څه پیسې پاتې شولې نو هغه ته به موږ پروفټ وایو او کله زموږ خرچې هم نه ریکور کیږي په دې باندې موږ خپل خرچې هم نشو ریکور کولای نو بیا به موږ وایو چې موږ په لاس باندې یو نو دا و د کاست کارت او د انکم سټیټمنټ کانسپټ بیا ته کاست کارت پیریډ په سٹارټ کې سازيږي او انکم سټیټمنټ یا پی اینڈ ایل یا سټیټمنټ اف پروفټ اینڈ لاس پیریډ په اینڈ کې سازيږي بچي دیٹ واز اٹ مارجنل کاسټینګ باره کې خبره کو خپل چپټر ترازو بچي ګور بچي دوی دا خبره کوي چې څومره ما تھیوري دلته پیسټ کړی بچي دا یو پیره ریډ کې زه هم په تاسو پویا کوم یو پیره ریډ هم کوي بچي ویډیو پاز کې دا ریډ کوي و چې د سیلز یونټس یا کلوزینګ یونټ مطلب کلوزینګ انوینټری ویلیو را معلومولو دوه طریقې دي ابزورپشن او مارجنل ابزورپشن کې موږ سره چې ویریبل او فکس دواړه خرچې موږ په یو یونټ باندې چارج کولې چې په یو یونټ باندې د ویریبل خرچې څومره حصہ راځي او فکس خرچه په څومره راځي فکس یو یونټ باندې په اسانۍ سره نه معلومېدو نو ځکه ولې موږ ابزورپشن کاسټینګ وکړو خو په پوره پروډکټ یعنی په پوره یونټ باندې موږ ټولې خرچې اډ کړلې مطلب چې په ابزورپشن کې موږ فکس خرچه هم د پروډکټ کاست حصہ جوړ کړل خو مارجنل کاسټینګ والا وایي چې صرف او صرف ویریبل کاست پروډکشن کاست کې راځي پروډکټ کاست کې به صرف او صرف ویریبل کاست ایڈ کیږي فکس کاست به کې نه ایڈ کیږي ولی وی فکس کاست مارجنل کاسټینګ والا وایي چې دا پیریډ کاست دی مطلب په پوره پیریډ کې چې څومره فکس خرچه لګي هغه به را ایډ کو او هم د هغه پیریډ د پروفټ نه به ټوټل ماینس کو دا به موږ د پروډکټ په کاست کې نه شاملو اوس چې موږ ته پوښتنه کو چې دا ولې نه شاملو نو هغه وی بچا د څه چلو فور ایگزامپل زموږ یو فیکټری دا هغه ډېر ښه ایگزامپل ورګي چې زموږ یو فیکټری ده فار ایگزامپل بچي هغه کې موږ مارجنل کاسټینګ باندې خپل ډیسیژنز کوو سیکشولا ډیسیژنز اخلو مارجنل کاسټینګ ته شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک هم وایي دا هم پروف کوو لکه سات کې بچي چې دې ته شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک ولې وایي خو دا غي نه پهلا دا فکس کاست تا پیریډ کاست ولې وایي دې باره کې بحث کوو چې مارجنل کاسټینګ مطابق به موږ خپل ډیسیژنز یعنی خپل فیصله کولی یو جناب رااله او وای چې تاسو دا فکس کاست پیریډ کاست ولې کنسیډر کوئ د پروډکټ حصہ ته ولې نه جوړوي نو موږ ته ویل چې فکس کاست خو په یونټ سره راتلې نشي نو هغه ځان د چمنه خان ساس کړو چې څنګه نه کیږي زید له اوس په یو یونټ باندې چارج کوم نو موږ ته ویل چې یار دا خو به ډېر ښه کار وکړي راشه ته وکا خو په یو یونټ باندې فکس کاست چارج کا چې موږ ته پته ولګي چې موږ ته هم دا قصه آسان شي صحیح شولا نو هغه جناب رااله موږ ته وایي چې ماته وایي ستاسو دې میاشتې رنټ څومره خرچوه یعنی د رنټ فکس کاست څومره رنټ فکس کاست دی کنه نو موږ ته $15,000 رنټ راغلی بیا هغه جناب وایي چې اکټیویټي هم څومره کړې وه یعنی پروډکشن هم څومره کړی مطلب څومره یونټ هم ساز کړی موږ ته 1000 یونټ هم ساز کړی دی میاشت کې نو 5000 فکس خرچې په 1000 یونټ ډیوایډ کړله ویل په یو یونټ باندې $15 فکس کاست راځي نو ته یا دا تاسو ډیره زیات اسانه نه کړله
کو داسې طریقې خو بیا خو ډېره زیاته اسانه شوې دا فکس کاست ټریټمنټ کول. موږ ورته ویل بلې میاشتې ته راشه بیا هم په تا باندې کاسټینګ کوو، ته خو ډېر د کار سړی. هغه جناب بلې میاشت راغلی ویل رنټ مو څومره دی؟ موږ ورته ویل اقا 1500 دی که نه بچا رنټ خو نه سیوا کېږي یا کمیږي 15,000. ویل اکټیویټي هم څومره کړې؟ موږ ویل دې ځل موږ 2000 یونټې سازي کړي دي. نو 15,000 خرچې په 2000 یونټو ډیوایډ کړله. موږ ته ویل $2.5 ستاسو فکس کاست دی، یعنی $2.5 ستاسو په یو یونټ باندې فکس کاست راځي. موږ خوشحاله شو چې دا خو فکس کاست په یو یونټ باندې ورو را کمیږي، چې خرچه را کمیږي نو پروفیټ به څومره سیوا کېږي. موږ هم خوشحاله کړو. موږ ویل یار دا خو ډېر د کار سړی ته چې دومره په اسانه طریقې سره دومره ښه کیلکولیشنز ته کې. موږ ورته ویل درېیمه میاشت ته بیا راشه. په درېیم ځل چې هغه رالی ویل رنټ مو څومره دی؟ یو توده څپېړه مې ترې ویستله. ماله خدای دې سپي غر کا 2 پیرې مې ته ویلې نه دي چې رنټ دغه 15,000 دی. نو ویل ښه جي جګړه مه کوه. نو 15,000 رنټ او ویل دې ځل مې اکټیویټي څومره کړی؟ ما ورته ډېر په غمجن اواز وویل چې جناب دې ځل ډیمانډ نه و، نو موږ صرف 1500 یونټې سازي کړي دي. نو هغه 15,000 خرچه په 1500 یونټې ډیوایډ کړله. نو په یو یونټ باندې ستا $10 فکس کاست راځي. ما ورته په یو یونټ باندې $10 ته سم خرچه ورسېده، $2.5 نه $10 ته سم وختله، $10 ته سم ورسېدله. خو دغسې دا فکس خرچه دومره سیوا راځي نو موږ خو به کنګال شو، ځکه چې خرچه څومره سیوا کېږي پروفیټ به هغومره راکمیږي. په ششو پنج کې واچولو، ټینشن کې واچولو چې اوس به څه کوو. خو موږ سوچو که یار چې دا جناب خو چې په داسې طریقه موږ له کیلکولیشن زره پیره کوي خو به دا خو ډېره اسانه طریقه ده. خیر دی دی دومره محنت کوي، دومره په اسانه موږ دا کاسټینګز کوي، د ده د لاسه به خیر دی، د ده دپاره به دا لږ شانته نقصان برداشت کړو. خیر دی څلورمه میاشت ته بیا راشه هم په تا به کاسټینګ کوو. موږ ورته وویلو چې څلورمه میاشت دا رالی ویل رنټ مو 15,000 دی. ما ورته ویل شکر دی سپېړې کار وکړو 15,000 خو ورته یادې دي. نو ویل بالکل ما ته یاد دي چې رنټ ستاسو 15,000 دی. ویل ووایې چې په دې پیریډ کې مې اکټیویټي څومره کړې ده؟ د دې مرۍ نه مې راونیو مال خدای دې پویه کا. په ټوله دنیا کې کرونا خوره ده، فیکټرۍ هر څه خو بند دي، نو د څه شي پروډکشن، د څه شي اکټیویټي، د څه یونټې هر څه خو بند دي، په څه پروډکشن وکړم؟ نو هغه ما ته په قلاره وویل مطلب خانجي چې اکټیویټي دې زیرو ده. ما ورته ویل اکټیویټي زیرو ده خو پرېږدمه دې نه شابه ده فکس کاست به اوسو په دې اکټیویټي باندې چارج کې. چې ما راته ویل چې نه چارج کېږي دا پیریډ کاست دی، نو تا ویل چې زه چارج کوم داسې کېږي اسان دا خوا ده دی خوا ده. اوس ما ته ووایه شاباش چې دا 15,000 رنټ را خرچه چې کومه ده په کم یونټو چارج کوم؟ اکټیویټي خو سره شوې نه ده، اوس دا په څه باندې چارج کوم؟ شابه. نو زیړه خولې نیولې وه داسې په جړونې انداز راته کته چې معاف مې که بس غلطي رانه وشوله. نو ما ورته ویل چې ګور هغه مشران وایي که نه وایي نیا ته د پخلي چل مه خایه نور تاسو پوهیږئ. نو چې څه مې درته وویله کوم چې فیکټس دي او فګرز دي هم کوم چې ته پرې وویل خو ویمه نه که نه بار بار چغې څه لوې بار بار نخرې څه لکې. خو چې اکاونټینګ تا ته دا وایي چې فکس کاست پیریډ کاست دی، مارجنل کاسټینګ والا تا ته چغ وایي چې فکس کاست پیریډ کاست دی، په یو یونټ باندې په اسانۍ سره نه چارج کېږي ځکه چې فکس کاست هره پیره سیم راځي او اکټیویټي کله سیوایي کله کمه یو کله نه. نو وایي منه چې او دا فکس کاست پیریډ کاست دی، په پوره پیریډ کې چې څومره فکس کاست لګي را جمع کوو بیا او اخره کې بیا د پروفیټ نه ماینس کوو. نو هغوی دا ریزنز ورکوي چې ځکه موږ فکس کاست په پروډکټ کې نه شاملوو ځکه چې اکټیویټي خو به یا به نه یا به کمه یا به ډېرې. نو فکس کاست هغوی وایي چې دا پیریډ کاست دی، پروډکټ کاست کې نه راځي. اوس ګوره بچې دلته دا 2-3 خبرې دا د کنسیډریشن دي. ټول کې پهله ویریبل کاست هغوی وایي چې صرف او صرف ویریبل کاست د پروډکټ کاست حصہ جوړیږي. دا ملټي پیریډز دپاره وي. ولې؟ ځکه چې تاسو یو پیریډ کې پروډکشن وکړئ نو هغه خو کم یونټ کلوزینګ کې پاتې شي هغه بل پیریډ ته ځي که نه، د دې پیریډ د پروډکشن خرچه بل پیریډ ته لاړه که نه. نو ویریبل کاست پروډکټ په کاست کې شاملېږي، مطلب ویریبل کاست پروډکشن کاست دی او هغه ملټي پیریډز دپاره هم کېدی شي. خو فکس کاست هغوی وایي چې دا پیریډ کاست کنسیډر کېږي او دا به هم د هغه پیریډ کې چې څومره پروفیټ راغلی د هغې نه به ادر ایکسپنسز په شکل باندې ماینس کېږي. دا بل سنگل پیریډ دپاره ځکه چې د کم پیریډ فکس کاست دی هم د هغه پیریډ د پروفیټ نه به ماینس شي نو هغه کم کلوزینګ یونټ چې بل
دغه ته ځي بل پیریډ ته ځي په هغې کې به فکس کاست نه شامل کړي ځکه چې هغه په دې پیریډ کې څومره فکس کاست لګېدل هم تا په دې پیریډ په پروفیټ نه ماینس کو نو دا د سنگل پیریډ دپاره او دا نان پروډکشن کاست دی بچي دا نان پروډکشن کاست دی دا ټوله تھیوري و بچي لږ وایو چې مارجنل کاسټینګ مطابق موږ خپل د انوینټري کاست څنګه معلومولی شو بچي ټوله کې پهله هغوی وایي چې ډایرکټ خرچه په یو یونټ باندې څومره راغلی د مټیریل لیبر او د ایکسپنسز دا ایډ کو نو پرایم کاست به راشي او ورسره د پروډکشن ویریبل اوور هیډز والا خرچه چې کومه ده یعنی پروډکشن انډایرکټ خرچه کوم چې ویریبل ده چې هغه مو سره ایډ کو نو موږ سره به معلومه شي خپله مارجنل کاست ستاسو دلته مارجنل کاسټینګ پوره شو خو دوی دلته دا یوه خبره کړې ده چې مارجنل کاست چې کوم دی که نه دا اوایډیبل دی اوس د دې څه مطلب بچي ګوره موږ دلته وویل چې په پروډکټ یا په یو یونټ جوړولو باندې ویریبل خرچه چې څومره لګي دې ته موږ مارجنل کاست وایو ځکه چې صرف او صرف ویریبل خرچه موږ د پروډکټ په کاست کې شامل یو که نه مارجنل کاست موږ ته دقه وایي نو بچي ویریبل خرچه کومه خرچه کوم چې د اکټیویټي د سیوا کېدو سره سیوا کېږي او د اکټیویټي د کمېدو سره کمیږي مطلب کو یو مارکر په 10 روپۍ دی 2 مارکره په 10 3 مارکره په 10 4 مارکره په 40 په 40 نو اکټیویټي د وجه صرف او صرف ویریبل کاست راځي کو نو اکټیویټي خو تاسو په خپل ډیسیژن باندې کوئی اکټیویټي کوي خو ویریبل کاست راځي کني کوي نه راځي اوس کو زه وایم چې دا مارکر سازوم خو د دې د پروډکشن خرچه راځي خو کو زه سره دا مارکر جوړ نه کوم اوایډ کوم دا خرچه به هم نه راځي کنه کو مارکر جوړوم خو له به خرچه راځي کو مارکر نه جوړوم خرچه نه راځي نو دا مارجنل کاست اوایډ کېدی شي کنه شي اوایډ کېدی بالکل دا اوایډ کېدی شي اوایډبل ده اوس دلته یو بل کوېسچن چې ټیک شوله ویریبل خرچه خو تا په دې طریقه معلومه کړله هغه فکس کاست به څنګه را معلومو نو فکس کاست را معلومولو دپاره بچې فکس کاست را معلومولو دپاره هغوی یو کنسپټ استعمالوي کوم ته چې کنټریبیوشن کنسپټ وایي بچې اوس کنټریبیوشن کې هغوی موږ ته څه کیسه کوي کنټریبیوشن کې هغوی دا کیسه کوي چې سیلز ماینس آل ویریبل کاست از ایکول ټو کنټریبیوشن سیلز نه چې ویریبل کاست لرکې نو هغه کنټریبیوشن راشي نو ټیک شوله کنټریبیوشن خو رالی خو جناب زما کوېسچن خو دا و چې هغه فکس کاست څنګه را معلوم کوم نو ښایم درته بچې چې فکس کاست به څنګه را معلوموم ګوره په سیلز کې یا سیلینګ پرایس کې دننه کم کم کمپوننټس دي د خرچې کم کم پورشنز پکې پراته ویریبل کاست پلس فکس کاست دا دواړه چې را جمع کو ټوټل کاست راشي ټوټل کاست کې چې پروفیټ ور ایډ کو نو سیلینګ پرایس ته جوړ شي مطلب چې په سیلز یا په سیلینګ پرایس کې دننه ویریبل کاست پلس فکس کاست پلس پروفیټ دا درې وړ شیزونه موجود دي نو زه دلته یا دا سیلز ولیکم یا دا ایکسټینډډ فارم د دې ولیکم یعنی په خلاصه ډیټیل سره ولیکم دواړه یو شی دی کو نه دی بچي اقا سیلز مونږ ولیکو خو په ډیټیل طریقې سره ولیکل ماینس آل ویریبل نو واپس مې اقا ډیفینیشن ولیکو خو لږ په بدله طریقه بچي نو ویریبل به د ویریبل سره کټ شي شاته څه پاتې شو صرف فکس پلس پروفیټ نو موږ سره د کنټریبیوشن دویم ډیفینیشن رالی که نه ځکه بچې ما تاسو ته په پیله کلاس کې ویلو چې رټې به نه وښئ کانسپټ به زده کوو نو موږ ته فکس او پروفیټ را معلوم شو چې فکس پلس پروفیټ از ایکول ټو کنټریبیوشن خو کوېسچن بیا دا دی چې سرجي ټیک شوله دا خو موږ ته پته ده معلوم شو پویه شو پې چې فکس او پروفیټ ایډ کړو نو کنټریبیوشن ته راځي خو موږ ته دا ووایه چې دا دلته فکس موږ ته معلوم وي نو د پروفیټ سره به ایډ کو کنټریبیوشن به ترې راشي فکس به را معلومه و څنګه د دې طریقه راته وښایه نو زما خوږو ورونو زما خوږو خویندو بچې ګوره بچې په مینه محبت او په طریقه به خبرې کوو غوسه کې سلا پوهه کوم مو که نه په یو خبره مو پوهه کوم ګوره بچې فار ایگزامپل تاسو په یو کمپنۍ کې کار کوئ ستاسو د یو میاشت سیلري ده $15,000 نو د پوره کال سیلري مو څومره شوله $15,000 ځکه چې په یو کال کې 12 میاشتې 12 منثي پکې 12 منثي پکې او چې د یو منث سیلري ستاسو یو میاشت سیلري تاسو $5,000 ده نو د 12 منث سیلري به مو څومره $60,000 او ستا د وجې ستا د کمپنۍ خرچه په تا باندې څومره کېږي د یو کال $60,000 نو کمپنۍ ته د پیله نه پته یې کنه چې ما سره څوک او څومره امپلایز دي او د چا څومره سیلري ده پیله نو ته پته یې کنه
کمپنۍ ته دام پته چې هر میاشت زه څومره رنټ ورکوم او پورا کال کې به په ما باندې د رنټ څومره خرچ راځي. نو فکس خرچې هر چاته د پیله نه پته ځکه چې فکس خرچه موږ وایو که نه چې فکس خرچه خو هغه ده چې په اکټیویټي سره ډیپینډ کوي. نو که ته اکټیویټي کوې او که نه فکس خرچه به راځي او دغه سیم اماونټ به راځي. فکس اماونټ به راځي ځکه ورته فکس خرچه وایي. نو فکس خرچه هر چاته معلومه چې زما به څومره فکس خرچه راځي. نو ګوره بچي کاسټینګ زموږ پوره شو. ویریبل کاسټ به ستاسو د پروډکشن ډپارټمنټ منیجر کوم چې د پروډکشن دپاره ذمہوار دی هغه را معلوم کی. صحیح شوله بچي. ګوره موږ چې وایو که نه چې مارجنل کاسټینګ ته شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک وایي. څنګه زم پوهه کوم تاسو چې کله مینیجر ته ووایي چې په پورا پروډکشن باندې به یعنی په دې پیریډ کې چې موږ څومره پروډکشن کوو په هغې باندې به د پروډکشن څومره خرچه راځي په پروډکشن باندې به څومره خرچه راځي. نو هغه به زر صرف د پروډکشن دپاره چې کومه خرچه لګي هغه به کیلکولیټ کړي تا ته وایي چې او دومره مارجنل کاسټ راځي. نو زر تر زر تا ته هغه خپل د پروډکشن کاسټ ښودلی شي که نه شارټ ټرم کې ته ډیسیژن میکینګ وکړو که نه. ښه فکس کاسټ خو تا ته هسې معلومي هر چاته معلومي چې زما پوره پیریډ کې فکس خرچې څومره لګي او پروفیټ هر څوک په خپل حساب ساتي ځکه چې تاسو د خپل پروډکټ نه څومره پروفیټ پکار دی څومره مو خوښه دی څومره ستاسو ډیزایرډ پروفیټ دی هغه څومره به چارج کوئ که نه. نو ویریبل ستاسو پروډکشن ډپارټمنټ منیجر معلوم کی فکس کاسټ تاسو ته مخکې نه پته وي او پروفیټ هر څوک په خپل حساب سره ورچین دا درې منټ چې ایډ کو واپس دی د سیلز ټوټل ویلیو راله که نه بچي آسان طریقې سره. اوس دا چې کوم لفظ دی که نه مارجنل کاسټ یعنی د یو مارجن کاسټ مطلب د یو پورشن کاسټ مطلب مارجنل کاسټینګ په تر باندې ته بیل پورشنز هم معلومولی شي. څنګه ویریبل مبرر معلوم کو چې ټوټل مو کړو هغې ته مارجنل کاسټ وایي. اوس د کنټریبیوشن نه به فکس څنګه رابیلې یا پروفیټ به ته څنګه رابیلې. ګوره بچي پروفیټ ته څنګه معلومو که دا فکس دی بل سایډ ته راوړو د کنټریبیوشن دی ماینس کم کنټریبیوشن ماینس فکس نو پروفیټ به معلوم شي که نه. سوري بچے سوري یا دا پروفیټ دی بل سایډ ته راوړم او د کنټریبیوشن نه ماینس کما نو ماته به فکس کاسټ را معلوم شي که نه بچي. نو بیل پورشنز موږ را معلومولی شو که نه. خو دلته یو بل کوېشن دی سرجي تاسو لږ ساعت مخکې موږ ته وویلو چې مارجنل کاسټینګ چې کوم دی شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک هم ورته وایي. دا ورته ولې وایي پوهه کوم به بچي پوهه کوم. فور ایگزامپل ګوره بچي موږ دا خبره وکړله چې کنټریبیوشن از ایکول ټو فکس کاسټ پلس پروفیټ. صحیح شوله کنټریبیوشن از ایکول ټو فکس کاسټ پلس پروفیټ. که چېرته موږ معلومول غواړو چې بھائی موږ څومره سیلز وکړو چې کم سے کم خپله فکس خرچه موږ ته ریکور شي مطلب څومره سیلز وکړو چې کم سے کم فکس خرچه موږ ته ریکور شي. نو هغه ټیم کې خو به پروفیټ خو زموږ نه دی پکار که نه. نو پروفیټ زیرو شو که نه نو زموږ فارمولا چې پروفیټ زیرو شو نو زموږ فارمولا څه شوله چې فکس پلس زیرو از ایکول ټو کنټریبیوشن. اوس زیرو موږ یا ولیکو یا ونه لیکو خبره یو شانته ده که نه. نو زیرو یا ولیکو یا نه لیکو پروفیټ لیکو. نو په دې سچویشن کې کوم وخت چې صرف تاسو دا معلوموي چې زه څومره سیلز وکړم چې کم سے کم دا خرچه راته ریکور شي پروفیټ مې لا اوسه پورې نه دی پکار صرف خرچه په څومره یونټو باندې ریکور کولی شم. نو هغه ټیم کې پروفیټ ستاسو زیرو شو که نه نو زیرو یا ولیکئ یا ونه لیکئ خبره یوه ده. نو په دغه ټیم کې دا فارموله څنګه شي کنټریبیوشن از ایکول ټو فکس کاسټ کنټریبیوشن او فکس کاسټ یو شانته شي که نه. اوس زه تاسو یو کوېشن کوم فور ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې ما $1000 یعنی $1000 ولګول او فوټبال یې مې سازي کړی ما ته ووایي ما به څو فوټبال یې سازي کړی شاباش نه معلومیږي ځکه چې تاسو ته دا پته نشته ما درته لا اوسه پورې دا نه دي ویلي چې په یو فوټبال باندې زما څومره خرچه راغلي. خو که زه درته ووایم چې زما په یو فوټبال باندې $100 یعنی $100 یعنی $100 خرچه راغلي نو بیا تاسو معلومولی شئ $1000 به په $100 ډیوایډ کړئ تاسو پته چې ما 10 فوټبال ساز کړي دي. دا کوېشن لږ شانته بدلو بچي. خو زه تاسو نه تپوس وکړم چې ما $1000 ولګول فوټبال یې مې سازې کړی بچې ما ته ووایې زه څومره فوټبال یې واپس خرڅې کړم نو ما ته به $1000 واپس ریکور شي. بیا نه معلومیږي ځکه تاسو ته ما لا اوسه پورې نه دي ویلي چې په یو فوټبال باندې خو څومره خرچه راغلي. فور ایگزامپل تاسو ته ما وویل چې په یو فوټبال باندې $200 خرچه راغلي. نو اوس تاسو معلومولی شئ چې څومره فوټبال واپس خرڅوم دا 1000 خرچه واپس ریکور شي. نو 1000 په 200 ډیوایډ کې تاسو پته وي چې 15 فوټبال
چې واپس خرڅ کم نو دا 1000 خرچه واپس ریکور شي. نو کو من سوچ کو بچي کو سوچ کو دا فارموله سره راځي. فارموله دا راځي چې ټوټل فکس کاست من فکس کاست پر یونټ یعنی په یو یونټ باندې فکس کاست دی چې په دې ډیوایډ کو نو موږ ته ایگزیکټ سیلز معلومیږي کنه چې څومره سیلز به وکړو واپس به دا خرچه موږ طریقه ورشي. کو زموږ ټوټل فکس کاست 1000 تی او په یو یونټ جوړولو باندې $200 فکس کاست لګي نو موږ ته پته لګي چې او 15 فوټبال واپس د خرڅ کم نو ماته با پته واپس دا 1000 فکس کاست ریکور شي. خو دلته یو کوېسچن دی چې سرجی لږ سات مخکې خو تا په خپل په چغو موږ ته ویلو چې فکس کاست پر یونټ نشي راتلی یو یونټ باندې نشي راتللی نو تا فکس کاست پر یونټ څنګه معلوم کو څنګه ته پته ولګی. ګوره بچي تاسو منم او پاکه خبره زه اوسم قایم فکس کاست پر یونټ نه راځي. خو کو دې ځای ته لګو ګوره بچي موږ لږ سات مخکې دا پروف کړل کنه چې په دې سچويشن کې contribution is equal to fixed cost. contribution of fixed cost یو شان دی کنه मतलब को फिक्स कॉस्ट 1000 दे नो कंट्रीब्यूशन به هم 1000 وی کو نو को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 200 दे नो कंट्रीब्यूशन به هم पर यूनिट 200 وی کو نو ټیک شولا. ټوټل فکس کاست په فکس کاست پر یونټ نه کنټریبیوشن پر یونټ باندې ډیوایډ کړئ. کنټریبیوشن باندې خدا سره رولز ریګولیشن نشته کنه چې هغه پر یونټ نشي راتلی. کنټریبیوشن خو پر یونټ لیکلی شو کنه نو موږ په فکس کاست پر یونټ نه بلکې په کنټریبیوشن پر یونټ ډیوایډ کوو. خبره هم حق ده کنه نو د کنټریبیوشن په ذریعہ باندې زر تر زر موږ معلوم کړل کنه چې زمونږ ډیډلاین څومره دی. مطلب 15 سیلز خو کم سے کم کول دي دا خو لازمي کول دي ځکه چې 15 سیلز باندې موږ خپل خرچې ریکور شي. نو زر تر زر موږ بجټ ساس کو کنه چې څومره سیلز په کار دي چې کم سے کم خرچې خو ریکور شي کنه. زر تر زر مو ډیسیژن میکینګ وکړو کنه نو مارجن کاسټینګ شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک شو کنه. اوس ګوره جادو کیږي ها دغه 15 فوټبال چې کوم موږ را معلوم کړی دا بدل ته راوړو خپل پروډکشن ډپارټمنټ منیجر پسې چې شابه موږ ته وایا چې کله 15 یونټ موږ سازو نو په دې به پروډکشن څومره خرچ راځي هغه به دې لپاره ډایرکټ مټیریل ډایرکټ لیبر ډایرکټ ایکسپنسز کیلکولیټ کی او په دې به پروډکشن ویریبل اوورهډ څومره راځي هغه هم معلوم کی. نو ټوټل د دې په پروډکشن باندې به څومره خرچ راځي مطلب مارجن کاست به څومره راځي زر تر زر هغه معلوم کی کو نو موږ ته زر تر زر پته ولګي کو نو چې دې 15 فوټبال لپاره په بجټ کې څومره خرچه کې خودل پکار ده. شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ به وشي کو نو. اوس ګوره بچي من صرف او صرف فکس خرچې ریکور کول لپاره خو بزنس نه کو کنه پروفیټ هم ګټل لیکنه کوم پروفیټ هم ګټل غواړو یو خاص قسمه نو دا اغه سیلز به بیا څنګه را معلومو چې به موږ څومره سیلز وکړو نو موږ ته موږ فکس خرچې او پروفیټ دواړه اچیو شي. نو په هغه سچويشن کې به کنټریبیوشن پورا فارموله استعمالو مطلب کنټریبیوشن از اکوال ټو فکس کاست پلس پروفیټ. نو ګور بچي ټوټل فکس کاست فارموله به څه شي پلس پروفیټ صحیح شولا ډیوایډډ بای کنټریبیوشن پر یونټ دا دواړه هم یو شان راځي. څنګه ګور بچي کو 1000 فکس کاست ته او 400 زمون پروفیټ پکار دي دا دوه چې پلس کې کنټریبیوشن راځي مطلب کنټریبیوشن 1400 شو کنه نو دا دواړه طرفونه 1400 رااله کنه نو د دواړو پر یونټ به هم سیم وی کنه نو 1000 زمونږ فکس کاست پلس 400 زمونږ پروفیټ نو مطلب 1400 divided by contribution per unit. For example زمون contribution چې کوم دی $100 دی ځا $100 دی صحیح شولا مطلب موږ چې 14 فوټبالز خرڅ کو کنه 14 فوټبالز خرڅ کو نو دا $1000 فکس کاست به هم ریکور شي او $400 راته پروفیټ هم ملاو شي. نو زر تر زر مو خپل سیلز والا بجټ جوړ کو کنه چې $400 پروفیټ ګټل لپاره به څومره سیلز کول پکاري. اوس دغه $14 با بر راوړو خپل پروډکشن ډپارټمنټ منیجر له به ورکو چې کو 14 فوټبال جوړول وی نو شابه کیلکولیشن وکاو موږ ته وای په دې بل پروډکشن څومره خرچ راځي په بجټ کې د پروډکشن لپاره څومره خرچ کیدو. نو زر تر زر په مارجن کاسټینګ په تر باندې موږ ډیسیژن میکینګ کولای شو کنه بچي. نو ځکه مارجن کاسټینګ ته شارټ ټرم ډیسیژن میکینګ ټیکنیک وای بچي. اوس بچي سټانډرډ کاست کارت جوړو یعنی انکم سټیټمنټ جوړو د مارجنل کاسټینګ مطابق موږ وختي خبره وکړه چې فکس کاست موږ پیریډ کاست کنسیډر کوو
मतलब पूरा पीरियड کې چې څومره فکس کاست لګیدل لري هغه اډ کو او اخر کې د پروفټ نه ماینس کو دې څه مطلب دی ګوره بچي स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड या इनकम स्टेटमेंट या पी एंड एल मंग तस्तो چې خپل रेवेन्यूز نه یعنی د سیلز نه چې څومره پیسې راغلي هغه نه کاست اف سیل لرو مطلب د سیلز په جوړولو چې کوم خرچه راغلي نو دا غینه به موږ ګروس پروفټ را لې خودل د کنټریبیوشن راځي ولی ګوره بچي د مارجن مطابق موږ دا کاست کارت جوړو سټانډرد کاست کارت جوړو نو مارجن مطابق خو د پروډکشن کاست کې صرف او صرف ویریبل خرچه راځي کنه مطلب دلته چې سیلز نه کوم پروډکشن کاست ماینس شوی دا صرف د پروډکشن هغه ویریبل خرچه ماینس شوی دا نو د پروډکشن د سیلز نه خو چې ویریبل خرچه ماینس کې هغه کنټریبیوشن راځي کنه ځکه چې سیلز ماینس ویریبل کاست از ایکوال ټو کنټریبیوشن نو ځکه موږ چې پروډکشن کاست دا غ سیلز والا پروډکشن کاست ماینس کړه نو کنټریبیوشن راغلی خو ان ایڈجسټډ کنټریبیوشن دی ځکه چې ډیفینیشن ته تاسو وګورئ بچي سیلز ماینس آل ویریبل کاست دلته خو ته صرف پروډکشن والا کاست موږ ماینس کړی دی نو د دې ان ایڈجسټډ کنټریبیوشن نه کو د نون پروډکشن والا ویریبل هم ماینس کو نو بیا موږ سره ایڈجسټډ کنټریبیوشن ملاو شي بیا چې دا غینا فکس پروډکشن او فکس نون پروډکشن هم ماینس کو ځکه چې موږ ویلیو کنه چې فکس با ټوټل پیریډ کې څومره لګي هغه به اډ کو او د پروفټ نه به ماینس کو دا ایڈجسټډ کنټریبیوشن هم د پروفټ کار کوي کم پروفټ او حق د ګروس پروفټ کار کوي موږ به ته ګروس پروفټ ځکه ویو چې دا به کمپلیټ پروفټ نه و دینه بس نه سر ډیډکشنز کول باقی وو سر ډیډکشنز به کول باقی وو لا اوس پورې به دینه نون پروډکشن خرچه نه ماینس شوی نو کنټریبیوشن کې هم دا چل دی کنه بچي وګوره فکس کاست پلس پروفټ از ایکوال ټو کنټریبیوشن مطلب په کنټریبیوشن کې دنه لا فکس کاست هم شامل دی دا فکس کاست چې ټیلر کې نو صرف او صرف پروفټ په پاتې شي کنه مطلب دا اق ګروس پروفټ دی کنه چې لا اوس پورې صرف او صرف فکس دی ماینس کول باقی دی نو دا ګروس پروفټ په شان کار کوي نو هغه چې موږ ته به ویل کېدل چې مارجن کاستینګ ولا وای چې فکس کاست او پیریډ کاست او اخره کې به د پروفټ نه other expenses په شکل کې ماینس کوو نو د ګروس پروفټ نه موږ other expenses ماینس کول کنه نو دلته به خپل ایڈجسټډ کنټریبیوشن نه موږ سم ماینس کوو فکس پروډکشن هم او نون پروډکشن اوور هیډز هم نو چې د کنټریبیوشن نه فکس لري کو شاته صرف او صرف پروفټ پاتې شو کنه بچي کم یو پروفټ پی بی آی ټی ته هغه نه چې انټرست هم لري او ټیکس هم تلر کې نو موږ ته خپل نت پروفټ ملاو شي بچي دا د مارجن کاستینګ مطابق تاسو انکم سټیټمنټ یا کم ته چې موږ د مینجمنت په جبه کې سټانډرډ کاست کارت هم وایو بچي وزلته ما یو کوېسچن را کاپی کړی بچي دا د F2 لیول کوېسچن دی خو تیار جوړ شوی دا کوم انکم سټیټمنټ چې موږ تاسو کو ایگزیکټ اقي پریکټس ووم تاسو وشي او یو خبره پروف کول لپاره مې دا هر څه دلته لیکلي دي بچي دا خبره پروف کول لپاره چې په مارجن کاستینګ کې موږ پروفټ بیسس باندې خپل ډیسیژنز ولې نه اخلو کنټریبیوشن په کنسپټ باندې خپل ډیسیژنز ولې اخلو ګوره بچي د لیب پر یونټ سیلینګ پرایس هم راکړی دی او د هغې په جوړولو مټیریل لیبر او ویریبل پروډکشن اوور هیډز خرچه څومره لګیږي هغه هم پر یونټ بیسس باندې راکړي بیا د 1000 یونټو دپاره هم ارس راکړي دي سیلینګ پرایس هم او د جوړولو خرچه هم او د 1500 یونټس دپاره هم سیلینګ پرایس یعنی ریونیو او پروډکشن کاست هم راکړی دی نو ګوره بچي د ریونیو نه چې کاست اف سیل لري یعنی دا کم سیلز چې شوي د دې په جوړولو چې کوم خرچه راغلی ده هغه چې تلر کې نو د دې جوړولو دا خرچه ټوټل 4 لک ډالر ده نو پروډکشن خرچه چې ماینس کړله نو په مارجن کې په پروډکشن په خرچه کې صرف او صرف ویریبل خرچه وی کنو نو د ریونیو نه چې صرف او صرف ویریبل خرچه لر کې یعنی 4 لک مارجن کاست چې تلر کو نو کنټریبیوشن موږ سره لید 2 لک او دغه سي د 1500 یونټ لپاره 9 لکه ریونیوز هغه نه چې شپږ لکه کاست اف سیلز لرکل نو موږ سره 3 لکه کنټریبیوشن را لې ځکه چې کاست اف سیل مطلب د سیلز او پروډکشن کاست او په مارجن کې په پروډکشن کې موږ صرف او صرف ویریبل کاست استعمالو نو مطلب د سیلز د موږ صرف ویریبل ماینس کړو موږ سره کنټریبیوشن را لې د 1000 یونټ لپاره هم 1500 یونټ لپاره هم به دا غیر موږ فکس کاست لرکو کوم چې 1 لک شل زره فکس کاست په هر اکټیویټي لیول باندې یو شانتي نو د 1000 یونټ لپاره موږ سره پروفټ را لې او د 1500 لپاره هم په 1000 باندې پروفټ او 80000 را لې یعنی 80000 پروفټ موږ ته ملاو شو او په 1500 یونټ خرڅولو باندې 1,80,000 پروفټ موږ ته ملاو شو اوس بچي دا کنټریبیوشن چې کوم 2 لک دی دا چې پر خپل 1000 یونټ ډیوایډ کړو موږ ته پته ولګي چې په پر یونټ کنټریبیوشن $200 دی په دې کې او دلته کنټریبیوشن 3 لک دی نو چې پر خپل 1500 یونټ ډیوایډ کړو نو دلته هم کنټریبیوشن $200 راځي مطلب دوانو کې کنټریبیوشن سیم دی پر یونټ باندې خو پروفټ دی کې 80000 راغلی دی کې 1,80,000 راغلی دا 80000 چې پر 1000 یونټس ډیوایډ کو نو دلته زمون پر یونټ پروفټ 80 راځي او
1500 یونټ لپاره یعنی 1500 یونټ لپاره پر یونټ پروفټ موږ $120 راځي. مطلب پروفټ د اکټیویټي سره چینج کیدی شي خو کنټریبیوشن په هر اکټیویټي لیول باندې سیم وی کو نه ځکه موږ په ډیسیژن میکینګ کې کنټریبیوشن کنسپټ استعمالو پروفټ بیسز نه استعمالو بچي. ما ذکر دا کوېشن را کاپی کړو چې دا خبره ما تاسو ته پروف کوله بچي. دینه پس اخیری ټاپک دی وړو کې شانتا چې د مارجنل کاسټینګ ایڈوانټیجز څه دي ډیس ایڈوانټیجز وی دا وای چې کنټریبیوشن بیسز باندې موږ خپل ډیسیژن میکینګ کو پروفټ بیسز باندې نه کوو ځکه چې پروفټ چینج کیدی شي او په مارجنل کاسټینګ کې موږ کنټریبیوشن کنسپټ زده کوو او په هغې باندې خپل ډیسیژن میکینګ کوو نو ښه ډیسیژن میکینګ موږ کولی شو دا یو پلس پوینټ دی. بیا هغه دلته وایي چې دلته د ابزورپشن کاسټینګ په شانته اوور او انډر ابزورپشن ټریټمنټ کولو ضرورت نشته دی نو اسانه طریقه ده نو دا هم یو ایډوانټیج دی. بیا وایي چې فکس کاسټ پوره پیریډ دپاره چې څومره لګېدلي هغه په یو ځای باندې اخره کې موږ د پروفټ نه ماینس کوو نو جنجټ یې پکې نه وي. فکس کاسټ په یو پروډکټ باندې څنګه چارج کوو یو یونټ باندې څنګه چارج کوو دغه ټینشنونه پکې نشته نو دا هم یو ایډوانټیج دی. بیا مارجنل کاسټینګ چې کوم دی ډیسیژن میکینګ کې ډېر یوزفل دی دا هم یو پلس پوینټ دی. دا ډېر سمپل طریقه ده د اپریټ کولو سمپل پروسس دی دا هم یو ایډوانټیج دی. ډیس ایډوانټیج څه دی وایي دا وایي که نه چې په مارجنل کاسټینګ کې موږ د کلوزینګ انوینټري پوره ویلیو نشو رایستلی کوم چې د IAS2 انوینټري مطابق موږ ته په کار دی رایستل. ولې تاسو ته ما ویلي که نه بچي په مارجنل کاسټینګ کې دې پیریډ کې چې څومره پوره فکس کاسټ لګېدلی هغه هم د دې پیریډ د پروفټ نه ماینس شي مطلب بل پیریډ ته خو بوتلی نه شي ځکه موږ ویلو چې دې کې فکس کاسټ پیریډ کاسټ دی او سنګل پیریډ دپاره وي نو چې د دې پیریډ پوره فکس خرچه تا هم د دې پیریډ د پروډکټ پروفټ نه ماینس کړه نو په دې پیریډ کې چې کوم کلوزینګ یونټ وي هغه چې کوم بل پیریډ ته لاړې مطلب هغې کې به فکس کاسټ نه تللی نو د کلوزینګ ویلیو کې ته فکس کاسټ نشي ایډ کولی ځکه چې د کلوزینګ په دغه وجې باندې د کلوزینګ ټوټل ویلیوز ته نشي معلومولی نو دا د دې یو ډیس ایډوانټیج دی بچي. او بل موږ بله خبره کړې وه که نه بچي چې ډیسیژن میکینګ دپاره یعنی انټرنل پرپسز دپاره صرف او صرف مارجنل کاسټینګ استعمالو خو ریپورټینګ دپاره به ابزورپشن کاسټینګ استعمالو. دلته تاسو ته لیکم بچي ریپورټینګ پرپسز دپاره به ابزورپشن استعمالیږي انټرنل ډیسیژن میکینګز دپاره به مارجنل کاسټینګ استعمالیږي بچي. انټرنل ډیسیژن میکینګز دپاره به مارجنل کاسټینګ استعمالیږي. اوس ریپورټینګ دپاره ابزورپشن ولې استعمالیږي بچي ځکه چې په ابزورپشن کې په یو یونټ باندې ویریبل څومره خرچه راغلی فکس څومره خرچه راغلی هر څه موږ ایډ کوو اوور انډر ټریټمنټ هم یو ډیټیل موږ ایډ کوو نو کوم ریپورټ چې موږ سازو که نه یعنی فاینانشل سټیټمنټ سازو نو هغه ډېر ډیټیل سره راځي نو ځکه موږ ابزورپشن کاسټینګ استعمالو چې کله ریپورټینګ کوو. خو انټرنل مختلف د فنکشنز دپاره ډیسیژن میکینګ زر تر زر کولو دپاره موږ مارجنل کاسټینګ استعمالو بچي. دوی وایي چې بی لیمیټډ یو پروډکټ ساز کړی دی ډایرکټ مټیریل پې 3 روپو لګېدلی دی ډایرکټ لیبر پې 6 روپو ویریبل پروډکشن خرچه پې 2 روپو شوې ده فکس اوور هیډز پې $4 لګېدلی دي ویریبل سیلینګ کاسټ یعنې دې په خرڅولو مطلب نان پروډکشن والا ویریبل چې کومه ده اب کې $15 لګېدلی ده. سیلینګ پرایس چې کوم دی هغه $25 دی. بې خبره کړې ده چې کوم بجټ فکس اوور هیډز چې کوم جوړ شوي لګېدلی دي هغه د بجټ مطابق په 5000 یونټس لګېدل دا اوس ایکسټرا نالج را کړی دی ایکسټرا خبرې کړې دي دا کوېشن کې زموږ نه پکارېږي بچي دا خالي ستاسو کنفیوز کول دپاره دا شیزونه لیکي ایگزامینر. سیلز چې کوم دي 3000 یونټ شوي دي او ایکچوال کې فکس پروډکشن اوور هیډ څومره لګېدلي 25000 یونټس. کوېشن کې دا دی چې ټوټل کنټریبیوشن معلوم کړئ او ټوټل پروفټ معلوم کړئ یا لاس معلوم کړئ. نو بچي کنټریبیوشن به څنګه معلومو contribution formula is equal to selling price minus all variable cost. No selling price موږ دلته راکړی چې 25 دی نو 25 نه به all variable cost minus کو نو ګور بچي $3 مټیریل پلس د $6 لیبر پلس د $2 ویریبل اوور هیډز او $15 سیلینګ کاسټ او سیلینګ کاسټ هم ویریبل دی بچي. د فکس دا کاسټ په کې نه اخلو ځکه چې موږ د مارجن مطابق دا را معلومو او په مارجن کې موږ په پروډکټ په کاسټ کې صرف او صرف ویریبل خرچه حسابو. نو 25 نه چې 16 ماینس کو
نو موږ ته پته ول چې $9 کنټریبیوشن پر یونټ دی. یو یونټ کنټریبیوشن څومره دی؟ $9 او خرڅ کړي مو څومره دي؟ 3000 یونټس. نو ټوټل کنټریبیوشن به څنګه معلومو؟ چې څومره سیل شوي دي هغه به ملټیپلای کو کنټریبیوشن پر یونټ سره، چې د یو یونټ $9 کنټریبیوشن دی نو 3000 یونټس به څومره راځي؟ ملټیپلای به کو 9 ملټیپلای 3000 مطلب چې ټوټل زمونږ چې څومره کنټریبیوشن دی هغه $27,000. نو پهلنی کوېشن خو حل شو. دویم کوېشن څه وایي چې ټوټل پروفیټ یا لاس را معلوم کړئ. نو ګوره بچي د کنټریبیوشن دویمه فارموله سره کنټریبیوشن از ایکول ټو فکس کاسټ پلس پروفیټ. صحیح شوله بچي؟ دا فکس کو دې سایډ ته راواړم او د کنټریبیوشن نه ماینس کما کنټریبیوشن ماینس فکس کاسټ از ایکول ټو پروفیټ براشي کو نه بچي؟ نو کنټریبیوشن موږ معلوم کو چې 27,000 ته او فکس کاسټ هغه دلته راکړی دی په خپل چې اکچوال کې فکس کاسټ هم لګیدلی دی 25,000 نو هغه به ماینس کو. نو 27,000 نه چې 25,000 ماینس کې موږ ته به زموږ پروفیټ معلوم شي بچي. نو موږ ته پته ولګي چې $2,000 زمونږه سوري بچي دا کوېشن هم حل شو چې $2,000 زمونږ ټوټل پروفیټ دی او $27,000 زمونږ ټوټل کنټریبیوشن دی بچي. اوس بچي خپل ټاپک ته راځو چې د ابزوربشن پروفیټ با مارجن ته څنګه کنورټ کوو او د مارجنل هغه با ابزوربشن ته څنګه را کنورټ کوو. خو ټولو کې پهله بچي چې څومره تیوري راکړې ده دا لږ سټډي کوو. وی دا وایي چې مارجنل کاسټینګ ویلیوز انوینټري ایټ ویریبل پروډکشن کاسټ absorption costing values inventory at the full production cost. margin costing مطابق په پروډکټ په کاست کې صرف او صرف ویریبل خرچه حسابيږي، خو absorption costing مطابق د پروډکټ په کاست کې ټوټل کاست حسابيږي، مطلب ویریبل او فکس دواړه. inventory values will therefore be different at the beginning and end of period under marginal and absorption costing. دغه وجبه د اوپننګ او کلوزنګ انوینټری ویلیوز همیشه د مارجنل او ابزوربشن کې بدل راځي. بیا دیم پوینټ کې دوی دا وایي کنه چې انوینټری ویلیوز بدل راځي نو دغه اثر به په پروفیټ باندې هم وي. او په دریم پوینټ کې دا ویلي دي چې چونکې پروفیټس د مارجنل او د ابزوربشن کاسټینګ په پرنسپلز باندې کم فایند کیږي، هغه دوه پرنسپلز د یو بل نه بدل دي نو پروفیټ به هم د یو بل نه بدل وي. اوس مخکې دوی یو دوه پوینټ راکړي دي بچي بوک کې ډېر په اوږده باندې ډیټیل باندې دا کړي، ما وړو کې شارټ پوینټس کې لیکلي دي چې کو کلوزینګ انوینټری سیوا وي نو په ابزوربشن کې به پروفیټ سیوا راځي، کو اوپننګ سیوا وي نو په مارجنل کاسټینګ کې به پروفیټ سیوا راځي. دا کنسپټ سوې مونږ ته او څنګه وي په دې ځان پوهیږو. فارموله لیکو کاست اف سیلز بچي په هغې ځان پوهیږو. اوپننګ پلس پروډکشن ماینس کلوزینګ. پهله د ابزوربشن خبره کوو چې کلوزینګ سیوا راشي نو پروفیټ به څنګه سیوا کیږي. فار ایگزامپل موږ سره انوینټری پرته ده $10,000 او موږ پروډکشن وکړو $40,000 موږ سره ټوټل انوینټری ده د $50,000 مطلب په انوینټری باندې زموږ 50,000 خرچه وسه پورې شوې ده، خو په کلوزینګ کې صرف او صرف $5,000 انوینټری موږ سره پرته ده، صرف او صرف $5,000 انوینټری موږ سره پرته ده. نو بچي ګورئ ورته تاسو هغه کلوزینګ هغه چې دینه ماینس کړو موږ ته بل سیلز پته ولګي کنه چې څومره خرچه په سیلز باندې شوې ده، مطلب چې څومره سیل شوی دا غي کاست څومره، ځکه چې ټوټل انوینټری د $50,000 جوړ کړو او کلوزینګ کې صرف $5,000 پرته ده، مطلب بقایا $45,000 انوینټری چې کومه ده کنه خرڅه شوې ده. نو څومره انوینټری چې خرڅه شوې ده هغه کاست څومره راغلی $45,000 راغلی. خو که زه دا کلوزینګ ویلیو سیوا کوم ګورئ بچي کلوزینګ ویلیو د 5,000 په ځای 12,000 کم کنه نو بیا به دلته 12,000 ماینس کیږي نو د 50,000 نه چې 12,000 ماینس کما نو دا به 45 نه بلکې 38,000 راشي. نو کوم یونټ چې خرڅ شوی دا غي کاست را کم شو کنه. وز دا کم کلوزینګ چې موږ ماینس کو کنه په دې کې صرف ویریبل خرچه نه ماینس شوی، فکس خرچه هم ماینس شوی دا کنه ځکه چې په ابزوربشن مطابق خو
په پروډکټ په کاست کې ویریبل او فکس دواړه شمارل کیږي نو فکس خرچه چې څومره راکمیږي زمونږ به پروفټ سیوا کیږي کنه نو ځکه موږ وایو چې ابزوربشن مطابق به پروفټ کله سیوا راځي کله چې کلوزینګ ویلیو سیوای کلوزینګ چې څومره سیوای نو هغه به ډیر ویلیوز ماینس کیږي د کاست نه نو کاست نه چې ډیډکشن څومره ډیر کیږي او خرچه یعنی کاست کم راځي مطلب پروفټس به سیوا راځي خو په مارجنل کاستینګ کې دا شیز بدل دی بچي ځکه چې په مارجنل کاستینګ کې خو په پروډکټ کې منګه فکس کاست سره حسابو نه صرف او صرف ویریبل کاست حسابو او ویریبل کاست خو هغه کوم چې اکټیویټي د وجه راځي مطلب کو اکټیویټي کې نو ځکه په ویریبل کاست راځي کو ویریبل کاست را کمه مطلب چې اکټیویټي دی کماله او دلته موږ د کوم اکټیویټي خبرې کوو د سیلز خبره کوو کنه نو چې ویریبل کاست را کمه مطلب اکټیویټي دی کمه مطلب سیلز دی کم شوی دي نو مارجنل کاست کې خو پروفټ اله سیوا راځي چې ستا کله سیل سیوا کیږي او سیلز به کله سیوا کیږي دا څنګه پته لګي چې ستا ویریبل خرچه څومره سیوا کیږي مطلب ستا ډیر یونټ خرڅېدلې ځکه د نور پروډکشن کوو کو یونټ نه خرڅېدلې سیلز نه کړي نور پروډکشن بری نه کولې نو وسو اډ کیږي اوپننګ او ماینس کیږي کلوزینګ نو اوپننګ چې څومره سیوای مطلب خرچه سیوا شوی دا اوس مارجن مطابق صرف او صرف ویریبل خرچه حسابيږي کنه مطلب اوپننګ چې څومره سیواله مطلب چې دومره ویریبل خرچه حسابيږي دومره ویریبل خرچه سیوا کیږي ویریبل خرچه سیوا کېدل مطلب اکټیویټي سیوا شوی ځکه ویریبل خرچه راغلي ځکه ویریبل خرچه بار کې موږ ویلو کنه بچي چې ویریبل خرچه هغه کوم چې سیلز سوري د اکټیویټي سره راځي اکټیویټي سیوا نو ویریبل خرچه هم سیوا کیږي کو اکټیویټي را کمه نو ویریبل خرچه به هم را کمیږي اوس کو ویریبل خرچه سیوا کیږي مطلب اکټیویټي سیوا شوی دا دلته کوم اکټیویټي خبره شروع ده د سیلز خبره شروع ده نو د اکټیویټي سیوا کېدل مطلب سیوا سیل شوی دي او سیلز چې څومره سیوا کیږي پروفټ باغ عمره سیوا راځي ګوره بچي پروف کوي $10,000 انوینټری پرته 40,000 هم جوړ کړل نو ټوټل 50,000 پرته او کلوزینګ کې 12,000 پاتې شو بقایا خرڅ شوی دي دا 12,000 منه 50,000 ماینس به موږ ته پته ولې شي $38,000 انوینټری خرڅ شوی دا کو دا ټول په ټول صرف او صرف ویریبل خرچه ده نو ګوره بچي اوپننګ لک سیوا کوو اوپننګ سیوا کوو د 10,000 نه دا 16,000 کو صحیح شولا نو دا با د 50 په ځای 56 راشي نو د 56 نه چې 12 ماینس کې نو دا 38,000 په ځای 44,000 شو کو نه څومره یونټ چې خرڅ شوی داغه خرچه سیوا شول کو نه کومه خرچه صرف او صرف ویریبل خرچه کله سیوا کیږي چې اکټیویټي دي سیوای مطلب سیلز دي سیوا شوی دي ځکه دی ویریبل خرچه سیوا شوی دا نو دغه لوجیکس دی د کاست اف سیل نه چې موږ ته کم پته لګي چې د دې د وجه موږ دا وایو چې کو کلوزینګ انوینټری سیواوي نو بیا به ابزوربشن کې پروفټ سیوای مارجنل کې به کم وي خو کو اوپننګ انوینټری سیوای نو بیا به د مارجنل والا پروفټ سیوای ابزوربشن هغه به کم وي بچي اوس بچي لږ ذکر کوو په دې خبره چې په پروفټ کې ډیفرنس اخر د څه وجه راځي موږ دلته سیلینګ پرایسز لیکلي دي کاست هم لیکلي دي او پروفټ را معلومو د ابزوربشن لپاره هم مارجن لپاره هم د سیم یونټ یو شانتي یونټ ته ابزوربشن مطابق هم پروفټ را معلومو او سیلز مطابق هم را معلومو بچي د سیلینګ پرایس نه چې کاست لرکو نو صرف پروفټ پاتې شي کو نو د سیلینګ پرایس را کړی دی او کاست هم را کړی دوه ټی ماینس کو پروفټ معلومو خو د ابزوربشن او د مارجن مطابق دوه لپاره اوس ګوره بچي ابزوربشن مطابق او په کاست کې ویریبل او فکس خرچه دوه حسابيږي کنه یعنی پروډکټ په کاست کې فکس او ویریبل خرچه دوه حسابيږي نو دا غي ابزوربشن مطابق دوه فکس او ویریبل دوه ته ماینس شوی ځکه دوه کاست حصہ نو د $20 نه چې $16 لري نو $4 پروفټ پاتې شو خو په مارجنل کې په پروډکټ په کاست کې صرف او صرف ویریبل خرچه حسابو کو نه نو پاږي کې فکس سره وینو نو ځکه دلته کاست په شکل کې صرف او صرف اقا ویریبل ماینس شوی دا نو دلته پروفټ $8 راغلی دی نو کوم وګورو بچي دلته ټوله مسله صرف د فکس خرچه ده دلته فکس خرچه حسابيږي او په مارجن کې نه حسابيږي ځکه دا غي ډیفرنس راغلی دی ګوره بچي د دې پروف کول لپاره د مارجنل نه هم مونږه ایگزیکټ اقا د ابزوربشن په شان ته فکس کاست ماینس کو 40 ماینس کو نو بیا د ابزوربشن پروفټ هم اقا د مارجن په شان ته راځي دوه کیس ډیفرنس نه مطلب دوه کې کوم مسله جوړ کړي صرف او صرف د فکس کاست جوړ کړي دا ګوره بچي دا $4 دلته نه موږ لرکل دلته مراوستل صحیح شولا نو د دې د 8 په ځای اوس $4 را لکنه صحیح شولا ها دلته مخکې $4 پروفټ راتو خو چې هغه
फिक्स कॉस्ट मोंग लर को नो उस बदलता द एग्जैक्ट द मार्जिनल पशांता $8 वाला प्रॉफिट राजी को ना मतलब द फिक्स द एब्जॉर्प्शन ने फिक्स लर की नो मार्जिनल ते साशी या दगा फिक्स को मार्जिनल तोवर ऐड की नो वापस ते एब्जॉर्प्शन साशी दोनों की मसला सिर्फ और सिर्फ द फिक्स कॉस्ट द वजह दा को ना नो मतलब टोटल ची सुमरा फिक्स कॉस्ट दे द कम स्टार प्रॉफिट डिफरेंस दे जका ची स्टा प्रॉफिट की डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ द फिक्स कॉस्ट द वजह राजी को फिक्स कॉस्ट दोनों की यो शांति नो प्रॉफिट की डिफरेंस ना जी मतलब स्टार टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कम दे आगा हम स्टार डिफरेंस इन प्रॉफिट बराबर दे नमंग जका फार्मूला लिखे ची डिफरेंस इन प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट हो सका टोटल फिक्स कॉस्ट बरा मालूम है संगा जका मो सिर्फ पर यूनिट खबर देता होगा ना टोटल बसंग ना मालूम हो इन्वेंटरी की चीजों में डिफरेंस थे अगर यो यूनिट फिक्स खर्ची यानी ओआर से मल्टीप्लाई का टोटल इन्वेंटरी द पारा बता फिक्स कॉस्ट मालूम शी वो डिफरेंस वाली मालूम हो गोर बची फॉर एग्जांपल ओपनिंग मंग सरे रे द 2000 यूनिट्स और क्लोजिंग मंग सर 2500 यूनिट्स थे तो 2000 दलतम दी 2000 पदी किम दी खो क्लोजिंग थी 500 सेवा रे तो अगर 2000 और 2000 बेयो से कट शी क्लोजिंग थी 500 यूनिट सेवा को ना इन्वेंटरी की डिफरेंस 200 यूनिट वाले द 500 यूनिट हो ना का 500 यूनिट बमंगला वाखलू और द ओएआर से मल्टीप्लाई को यानी पे यव यूनिट माने फिक्स ओवरहेड सुमरा लगी $4 से मल्टीप्लाई को तो पता बोलेगी ची टोटल फिक्स कॉस्ट सुमरा राजी 2000 नो ची सुमस्ता फिक्स कॉस्ट है हम अकस्ता डिफरेंस इन प्रॉफिट हम देखा जका ची डिफरेंस इन प्रॉफिट खुदा कर फिक्स कॉस्ट द वजह राजी नमंग बसको बचे ओपनिंग और क्लोजिंग ते चिउ करू नमंग तब दा पता बोलेगी ची एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट सेवा पका दे को तो मार्जिनल सेवा पका दे ब्या इन्वेंटरी डिफरेंस पर मालूम को और ओआर से मल्टीप्लाई को यानी पे यूनिट ची सुमरा फिक्स ओवरहेड्स राजी अगर से मल्टीप्लाई को टोटल फिक्स ओवरहेड्स बमंग त मालूम शी यानी डिफरेंस इन प्रॉफिट ब मालूम शी ब्या ओपनिंग और क्लोजिंग पत्रुबे मंगूर ची दा उस माइनस को वल्दी को प्लस को वल्दी ये दो क्वेश्चन ये बचे दा पे को ची प्रैक्टिस मोशी गोर बचे मंग ते रेकॉर्ड ची ओपनिंग यूनिट्स ची कम दी कना ओपनिंग इन्वेंटरी 200 यूनिट था 200 यूनिट्स था क्लोजिंग इन्वेंटरी 400 यूनिट्स था नो डिफरेंस इन इन्वेंटरी में संग मालूम है 400 नंबर 200 माइनस को उस गोर रास्ता सो को 200 पहले लिखे को 400 पहले लिखे जका दिल तम खाली अगर डिफरेंस था मालूम हो पति दोनों के डिफरेंस सुमरा रे प्लस माइनस खबर अब गिनस्टा नो डिफरेंस पति दोनों के रे 200 यूनिट हो और ओएआर यानी पे यो यूनिट माने फिक्स ओवरहेड सुमरा लगी $5 नो ची पे यो यूनिट माने $15 फिक्स कॉस्ट लगी नो पर 200 यूनिट बस सुमरा लगी $1000 नो टोटल फिक्स कॉस्ट सुमरा दे $1000 और हम दक तमंग डिफरेंस इन प्रॉफिट हम वायु जका ची प्रॉफिट के डिफरेंस दकर फिक्स कॉस्ट द वजह राजी उस देखो गोरे बच्चे ओपनिंग सेवाओं को क्लोजिंग सेवाओं मतलब द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट सेवा पकार दे जका मंग बार वैल्यू ची को क्लोजिंग सेवाई नो एब्जॉर्प्शन के बा प्रॉफिट सेवा राजी को ओपनिंग सेवाई मार्जिनल के बा प्रॉफिट सेवाई उस दिन तेरे कमी ऑफ प्रॉफिट राकड़े रे द मार्जिनल प्रॉफिट राकड़े रे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन पर मेस के प्रॉफिट डिफरेंस उमर दे अगमंग मालूम को $1000 और ओपनिंग और क्लोजिंग नमन तदा पता लगी ची एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट सेवा पकार दे मतलब मार्जिनल सुमर दे एब्जॉर्प्शन आगा द देना $1000 सेवा दे नदका मार्जिनल की सॉरी एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट चिकम दे मार्जिनल प्रॉफिट की बमंग और ऐड को फिक्स कॉस्ट हम मुतवेले शू या डिफरेंस इन प्रॉफिट हम मुतवेले शू नो मार्जिनल कॉस्टिंग मुताबिक प्रॉफिट सुमरो $4000 और डिफरेंस सुमरो यानी फिक्स कॉस्ट सुमरो $1000 नो दादवाना चे ऐड को वापस बते एब्जॉर्प्शन अगर $5000 राशि मतलब द एब्जॉर्प्शन मुताबिक प्रॉफिट सुमरो पकारू $5000 ये बल क्वेश्चन को बचे दी क्वेश्चन क्या बड़ू के शान ट्रिक थे दिलते ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दरकड़े बल्कि बबल तरीके खबर करेगा वो तासो प्रोडक्शन करो द 2000 यूनिट्स हो खु खर्च करीब सिर्फ 1500 यूनिट्स थी मतलब अगर सिवाई 500 यूनिट वो सब पूरी क्लोजिंग के पाती थी नो क्लोजिंग गिरा को ओपनिंग खबर है ना करे मतलब ची ओपनिंग 0 दे ओपनिंग 0 दे और क्लोजिंग 500 दे नो डिफरेंस हम तन मख के मालूम शी द 500 यूनिट्स डिफरेंस दे पदवाणों के सही वाला अब ओपनिंग से वाले को क्लोजिंग से वाले मतलब एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट सेवा पकार दे
نو ډیفرنس ان انوینټری با او ای ار یعنی په یو یونټ باندې چې فکس اوور هیډ څومره لګي هغه سره ملټیپلای کو دیٹ از $4 نو مطلب په دوانو کې ډیفرنس د 2000 فکسډ اوور هیډز دی صحیح شولا یو ته فکس اوور هیډز وای ټوټل فکس کاست وای یو ته ډیفرنس ان پروفټ وای دوه یو خبرې بچي وسو د ابزورپشن او د مارجن په منځ کې ډیفرنس څومره دی $2000 دی او اوپننګ او کلوزنګ د موږ ته پته لګي چې د ابزورپشن پروفټ سیوا پکار دی او راکړی هم د ابزورپشن دی مطلب مارجن با څومره کم وي د دینه ډیفرنس $2000 دی کنه او اوپننګ کلوزنګ موږ ته پته لګي چې ابزورپشن سیوا پروفټ پکار دی مطلب مارجن والے ته کم دی څومره کم دی $2000 ته کم دی نو مارجن پروفټ به موږ څنګه معلومو absorption profit number 2000 वापस माइनस को यानी 4000 नंबर 2000 माइनस को नमक तो पता हुई कि absorption costing मुताबिक को profit सुमर पकार दे $2000 पकार दे बच्चे that was all about today data सो बच्चे the MA2 और the F2 level چې सुमरा further چې کوم topics دي په marginal costing کې نن تاسو study کړلو marginal costing دې ځای باندې ختميږي کمپلیټ چپټر تاسو سټڈی کو د بک نه یو پیرا ریډ هم کوي بچي یا زه تاسو ته ریکمند کوم چې سټڈی هب نه ریډ کړئ صحیح شول بچي نن د پاره هم د کوم را بچي ځان خیال ساتئ بل لیکچر کې ان شاء الله ملاويږو الله پامان